بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په وینو غړی کې کتونکو دا کومه دستوره چې را جوړه د ګڼ شمېر مشران ځوانان راغونډ شوي دي په دې مقصد او په دې غرض سره چې موږ د خپلې سیمې نه آیس سود او دا کومې معاشرتي برایې چې دا ختمه کړو. کتونکو په چارسه کې پشکلاوتي قومي جرګه جوړه ده، په تنګي تحصیل کې تنظیم لري، دغه شان په یونین کونسل کې هم لري، په شب قدر کې لري، په یونین کونسل کې هم لري، په 400 تحصیل کې تنظیم لري، په یونین کونسل کې هم لري. زموږ ضلعي صدر چې کوم دی موږ دغه پټکی خاجي ابراهیم مومن اډوکیټ هغه ته سپارلې. دلته چې کوم د تحصیل صدر دی حامد خان تورنزی دی او ورسره نور ملګري دي. دغه سوري لاندې نن چې کوم دی موږ دغه تنظیم لا رنگ ورکو. خو زه مننه کوم د مولانا مشرف خان صاحب ډیره زیاته مننه کوم. بیا صدر جان محمد چې کوم دی مې یو بل تصویر نن ولیده، ما خو په صدریاب کې او په بل کې لیدلی و، خو نننی چې کوم تصویر وینم او سارې ما ته ټلیفون وکړو نو مې خوشحاله شو چېرې ژوندي خلک شته دي چې هغوی د دې معاشرې نه یعنې د بل د بچو فکر کوي. آیس چې کومه دنده ده نو دا دنده زموږ د بچو پنده ده، یعنې چې موږ خپل بچي په خپله قتل کوو. ویې لکه وي چرس اسکل ملنګي نه شوه. اوس په تحصیل ناظم صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې مفتي عبدالرؤف شاکر صاحب ویره وي پوډر به اسکل نو وي دله به یې جوړ کړه. اوس چې کوم دی نو آیس کې نو قاتل ته جوړ کړي، مور غیر محفوظه، پلار بچي ښځه. نو هغې لحاظ سره نن چې کومه جرګه جوړه شوې وه پولیس دپاره دا بې پیسو اسپیان دي. اوس پکار دا ده چې د 400 پولیس او انتظامیه چې کومه ده د وینو غړی د دې تنظیم ملاتړ وکړي او د دې تنظیم زه یو بانی رکن یم چې نن دا تنظیم جوړ شوی دی. زه دوی له د کلک ملاتړی لاس ورکوم چې په دغه ښه کار کې خو پولیس د مخې راغی خو بل سړی راځي زه به ډال یم او زه به هلته ولاړ یم. نو چې کوم ظالم دی ځان ته وایي چې یاره زه ظالم یم، نو ظالم زورور الله دی او دا بزدله خلک دي. ښه د آیس چې څو خرڅوي دا انتخابي بزدله خلک یا په کومه طریقې چې ګټي. نو دې خلکو نن چې کومه دغه وکړه مولانا صاحب څه وایي په دې موقع باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د الف خان صاحب د دې د ټیم صدر جان محمد صاحب د ډي اس پي احسان صاحب د موږ تاڼې د سچو فرحات صاحب دغه شان د ډي پي او د تر د خلاصو دعا هم کوو چې الله رب عزت موږ داسې مشران راکړي دي چې هغوی د هر یو شي د آیس او د سود او د دې څومره ګمراهو د خلاف دي. نه موږ د دې په اړه باندې وایو چې انشاءالله موږ به د حکومت سره ښه شانه په شانه باندې ښه کلک ولاړ یو او د هغوی په مرګتیا کې به موږ چې کوم دی د دې آیسو مکمل خاتمه کو کوشش وکړو انشاءالله چې دا شی موږ ختم کو او موږ بچی چې کوم دی نه د دې شي نه بچ شي انشاءالله. صدر صاحب تاسو څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا فشکلاوتي قومي جرګې خو زه ډېره زیاته مننه کوم او الف خان صاحب شکریا ستاسو ادا کوم چې تاسو په دې دونه لنډ تنګ وخت کې راغلئ. زه خو به صرف دونه ووایم چې شانه به شانه به د سر روان یم، دا مې ایمان دی، په مرګ زما ایمان دی چې کوم ځای ظالم سړی وي نو انشاءالله والعزیز چې دا جهاد به زه کوم او مخنیوی به یې کوم. که زه مړ شم څه خبره نه ده، یو نوم خو به مې ژوندی پاتې شي که نه. زبردست. صدر صاحب نن چې کومه جرګه جوړه شوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د میډیا والا الف خان شیرپو صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې په دونه تنګ وخت کې لکه موږ له ټایم راکو او راغې او باقي د خپل د جماعت امام صاحب او د خپل صدر صاحب او د خپل کلي ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی په ما دونه اعتماد وکړو. انشاءالله الرحمن چې د کم شي دپاره زموږ مولانا صاحب زموږ صدر صاحب او زموږ کلي والا اواز وجد کړی دی دې سره بشانه ولاړ یم انشاءالله. اول خو دغه خلکو ته زه د ستاسو د الف خان شیرپو په دغه باندې دا وایم چې سم شی زموږ په کلي او سم شی که نه سمېږي نو موږ له سمېدو چلم راځي. شکر الحمدلله زما صدر صاحب سره دا 18 کال دی، زه ورسره جنرل سیکرټري کې پی کې ما نو انشاءالله هر ځای کې ورسره په میټینګ کې هم ناست یم. الف خان شیرپو صاحب مې هم ښه پېژني. نو زه د خپل کلي واده دا یم چې انشاءالله تاسو را سره ودرېږئ، زه به تاسو نه یو وخت هم نه وروسته کېږم، خو تاسو ځان کې اتفاق پیدا کړئ، د خپل کلي ته وګورئ، د خپل لارو ته وګورئ، د خپلو کوڅو ته وګورئ. دا صرف تاسو بې اتفاقي ده. په هر ځای کې سړکونه پاخه شو، بجلی ولګېد، ټرانسفارمر ولګېدې، هر څه وشو، خو مونږ کې الف خان شیرپو خبره مونږ کې بغض دی. مونږ بل کس مخې ته نه پرېږدو. نو د خپل کلي ته وګورئ، په دغو اوبو کې را روانې، په دغه کې را روانې. نو انشاءالله الرحمن
د زمونږ علب خان شیرپور چې کومه پشکلواتی د جرګه جوړه کړې ده هغې سره د هغې مشرانو سره به موږ شانه بشانه ولاړو او انشاءالله چې څه قسمه خدمت یا به کوو که د لوی وي که د وړوکي که د ځواني که د بوډۍ ستاسو څه قسمه خدمت یې ته به موږ ولاړو چې په هر ځای کې او بیا چې داسې ناران غوندې مرګي علب خان شیرپور صاحب شو زموږ د جومات امام شو صدر صاحب شو ما هغه ته زموږ 18 کالو شو بل د دې نه علاوه یو خبره کوم که زه د کلي صدر یم او که نه یم مولانا صاحب زما تر زوی دی زموږ دلته لوی خاندان پروت دی نو انشاءالله که د یا د صدر صاحب یو ویښته ته هم چې وکتلو نو زه په خپل ځان قربانوم والسلام. ډېره زیاته مننه او زه صدر جاوید صاحب ته وایم چې انشاءالله پشکلاوتي قامي جرګه چې کومه تاسو سره څنګ په څنګ ولاړه ده او بل زموږ د دې چې کوم تنظیم سرپرست دی مشرف خان صاحب مولانا صاحب چې دا ټول خلک په ډېر زیات اعتماد کوي د دې کلي د خلکو سره ډېره زیاته مینه ده او جان محمد صدر چې کوم دی سره تعارف محتاج نه دی زمونږ سینیر نائب صدر دی په دغه کې قیوم جان چې کوم دی هغه زمونږ جنرال سیکرټري دغه دی قیوم جان چې کوم دی ښه بیدار دی د خلکو د پاره داسې زمری دی چې دی ایس پروشو ته وایم چې بس دی ښه کامران خان چې کوم دی زمونږ سوشل میډیا ایډوایزر دی او دغه شانتي محمد صادق صاحب چې کوم دی جاینټ سیکرټري دی رامداد خان چې کوم دی نائب صدر اول دی او اماد الله جان چې کوم دی زمونږ ترجمان دی او کتونکو دا وګورئ څونه مشران چې کوم دی نو دا ټول چې کوم دی تنظیم ممبران هم دي او عہدیداران هم دي دا ټول داسې ده که نه نو زه به دا وایم چې پشکلاوتي قامي جرګه نو تاسو ذهن نور هم مضبوطه شوه د وینو غړی د دې تنظیم سره الحمدلله پشکلاوتي قامي جرګه ډېره زیاته مضبوطه شوه زه دې کلي مشرانو ته یو وارې بیا خراج تحسین پیش کوم چې اخیری وخت جون ختم دی او په دغه اخیری ټایم کې د الله د رضا لپاره دوی یو داسې قدم پورته کړ چې دې کې به سختي وي خو د بل د بچی خیال ساتي د بل د بچی د پاره کې په دې خلکو کې یو هم داسې نشته چې آیس پروش دی یا آیسکون کې دی دا د الله په کور کې دا واده شو دا سوګن پورته شو چې په صدریاب کې په وینو غړې کې به داسې غلط کار چې کم دی غنه منو نه برداشت کول والا یو او خدا سے سوچ کوون کې والا وی ناغه دې ځنه کډه واخلي پرزا ورته زوایم زګه چې مولانا صاحب او جاوید صاحب د دې مخ کې کمی خبرې وکړلې نو هغه شانتي شنو بیا به خبره تصادم تزي نو لخوا انتظامیه هم د پوینو غړې او په صدریا باندې نظر واچي ډیره من نه خوشاله